بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. سورة الانعام مکی سورت ہے. ترتیب د سورتونو کې شپږم نمبر او پس د سورۃ المائده او نزولی ترتیب کې 55 نمبر ده 55. پس د سورۃ حجر او مخکې د سورۃ صافات نه نازل شوه ده. د مکی د متوسط اخیری دور سورتو آغا میانزانه دور چاغا آخر تا نزدیو دا سے دور سورتو مناسبت مخ کی سورت سارا سورۃ المائده کی رادو دا اشراک عملیو شرک فعلی رد کاو. سورۃ الانعام کی ورسرا اعتقادی او ذائقی رد شرک اعتقادی اور رد شرک عملی دواړو. دویمه وجه سورۃ المائده کی د شرک عملی رادو کو او داغی زنی جزیات ذکر کړل. زنی رسمونه بیان کړل. سورۃ الانعام کی زنی نور رسمونه ذکر کړي. ذکر رسومات زیاتو رسمونه زیاتو. قرآن کریم زائد بزائد ذکر کئی. زن مائدہ کی ذکر کی, زن انعام کی اور زن اعراف کے بیان کی. درہم وجہ سورۃ المائده ابتدا کی اول سر کې رد شرک عملیو او اخر تا رد شرک اعتقادیو. سورۃ الانعام کې عکس داغي اول رد شرک اعتقادی دی او بیا رد شرک عملی. بلا وجہ سورۃ المائده کی ترغیب الى التبلیغ
بلغ ما انزل الیک من ربک مسئلہ بیان کا چې الله سره لګلی دي خلکو ته او رساو سورۃ الانعام کې وایي امتحانات برازي عقبات سته ذکر کړي شپږ غونډای چې باغې باندې با مبلغ کیږي او هغه امتحانات به برداشت کړي بلا وجه سورۃ المائدہ کی عاجزی د عیسی علیہ السلام بیان شو او نفی د الوهیت د عیسی علیہ السلام نه نفی د الوهیت د عیسی علیہ السلام نه بیان شو سورۃ الانعام کی د بقایا مخلوقات او عاجزی ذکر کړي بلا وجه سورۃ المائدہ کی مسئلہ توحید بیان شو سورۃ الانعام کے باغی دلائل عقلیہ نقلیہ واہیہ لکه دلیل پس د داوینا مائده د داوی حیثیت لري او سورۃ الانعام دلائل راوړي سورۃ المائدہ کی بلا وجہ آخر کی ویل یوم ينفع الصادقین صدقهم نو سورۃ الانعام کے صادقین او داغی صدق ذکر کئی اتلس انبیاء او داغی مسئلہ روڑی نو د صادقین او صدق آغا ذکر کړي سورۃ المائدہ سر تور سوالا و بیان د مملکت د بادشاہ او د قدرت د الله باندې چې لله ملک السماوات سورۃ الانعام به تفرید حمد کئی تفرید حمد کئی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض قدرت او تصرف د الله دی نو ټول صفاتونه د الوهیت د الله دي ټول صفاتونه د خدای توب او د الوهیت یکی आवाज د الله دي داود سورت بیان د توحید اورات د هر قسمه شرک او د مشرکینو
یعنی په صورت کې اصلاح د عالم دا په عالم کې چې کم شرک کیږي کاغه مجوسو چې هغه د خیر او شر خالق جدا جدا ګڼو کاغه بت پرستو ایرانیانو هندستانیانو کاغا تشپارستو کاغا د ملائکو بندگی کون کیو او کده جناتو او کده دنیاوی حاکمانو بادشاہانو دا غي د واجنه د الله قانون پر خودو لکه سورۃ المائده پوری بقره اصلاح د يهودو وا آل عمران اصلاح د نصارا وا او سورۃ النساء او مائده اصلاح د منعم علیهم وا اصلاح د مؤمنان وا سورۃ الانعام اصلاح د عالم اصلاح د عالم وا آل عمران نساء مائده سره د بقره نه بیان د جهاد شو جهاد دیو کو کامیابی الله درکړه غنام کې اوس په خلکو عقیده سمای حضور باندې عقیده نه بدليږي عقیده به تعلیم بدليږي عقیده به دلیل باندې بدليږي عقاید بیان کا دلائل بیان کا یا خلقو د سړنا شرکیات وزي حضور باندې لا اکراه فی الدین عقاید فکرونه دا بزورونو باندې نه بدليږي اغه له تعلیم او د دلیل زور پکاري نو سورۃ الانعام بیان د توحیدم کوي و مختلفو اندازونو او په مختلفو طریقو باندې اور توحید مقابله کې چې کم یو شرکو کاغه اعتقادي او کاملیو او کم قسم مشرکو کار قسم مشرکانو سورۃ الانعام دا غي اصلاح کوي دا غي مرسونه ختمي داود سورۃ بیان د توحید او رد د اشراکو د مشرکینو دار قسم شرک او دار قسم مشرک دا غیرت د دې د بیان د پاره سورۃ دوی سي ده اولنه عیسی یوصل ولا سیاتون دي پدې کې رد شرک اعتقادي دي داغه ټول قسمونه رد کړي رد شرک فی العلم رد شرک فی تصرف او رد شرک فی الدعاء
او رد شرک فی العبادت فاغه دلائل عقلیه ذکر کړي اولنۍ حصہ کې تقریبا 22 دلائل دلائل نقلیه آپ ذکر کړي د علماء سابقینو او د انبیاء سابقینو د ابراهیم علیه السلام بیان تفصیلی راوړي او د ولس انبیاء کرامو دستخط ذکر کړي چې د ټولو دا مسله فبهداه مقتدی وحی دلائل ذکر کړي او په دې اولنۍ حصہ کې وا سلور عقبات بیان کی سلور امتحانونه هغه بیان کی واسره جواب د شبهاتو مقابل سره اعتراضونه کوي هغه له دا اعتراضاتو جوابونه د اعتراضاتو جوابونه ټول اشراک اعتقادیو چې کوم ټول قسمونه نو هغه رد کړي لکه درې آیات کې نفی شرک فی العلم کئی یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون یعلم سرکم وجارکم ویعلم ما تکسبون 50 نمبر آیات کی ہوئی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب زو په پټو باندې نه پويګم یو کم شپیتم آیات کې وایي وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين دارت الشرك في العلم عالم الغيب صرف یو الله دی دار سبحان دی پویا الله دی دریو یایم آیات کی ہوئی عالم الغیب والشهادة اتیایم آیات کی ہوئی واسع ربی کل شیء علما فارس الله پویدون کې دی تصرفات او اختیارات د الله دي په کائنات کې د الله رب العزت باندې زور اور څوک نشتا په دې کې د الله زور چلیږي اثبات د تصرف الله له کی او د مخلوق عاجزی بیان کی چې مخلوق هغه عاجزان دي کمزوري دي الله ته محتاج دي اګدره آیات کی وای وهو الله فی السماوات و فی الارض هغه الله دې اختیار لرونکي په اسمانونو کې او په ځما کې دیار لسم آیات کی وای وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ صرف داغ دیا غاج فاسمان او زمکه کیو پشپا پورس کی اسیگی الا سم آیات کی وئی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا دا اللہ نا الہ بل چاہتا متصرف ہوا ما واللہ سم آیات کی وئی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
دارنګي آیت نمبر 59 یو کم 57 و 50 کې وایي نبی علیہ السلام عاجز ہے ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين اختیارات شین د الله دی فیصله د الله چلیږي کاذ شینو د باران دا د مرګ او د ژوند دا او کده حل او د حرمت دا حلال والی او د حرام والی دا او فیصله چلیږي د الله حاجتونه د الله نو غواړي د بل چانه حاجتونه مغواړي صرف یو الله دی چې داغه حاجتونه غوښتل کیږي 63 نمبر آیات کې وې درش پیتم کې قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين دارنګ یو یایم کې وې قل انا ذو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران عبادت یواز د الله کوي دبل چا مکوئ دا غنو زایونو کې ذکر کوي په لفظ الوهیت امراوړي اګن لسم آیات کې وایي قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون عبادت حق د الله دی دارنګ 56 نمبر آیات کې وایي قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله عبادت په आवाज د الله کوي ټول اشراک یت رد کوي او ټول مشرکین دویم ایسا د صورت کې بیان د رد شرک عملی دی عملی شرک رد کوي فعلی شرک چې دی نو هغه رد کوي پاغي کې رسومات رد کی سالور واړه مسلې بیان کی دعا قبات درې دلایل عقلیه نقل موسی علیہ السلام نا او وحی دلائل هغه بیان کی او جواب د شبهه د مشرکانو لو شاء الله ما اشرکنا ولا اباؤنا هغه مراد کی آخر کې صورت خلاصہ بیان کی خلاصہ د صورت راولی جو قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. شرکونه ټول رد کا او د الله تابعدار شه. عقیده او عمل د شرک پاک کا، عقیده او قانون د شرک پاک کا، شرک نه صفا کا او ټول پټول د الله شه. عبادتونه د مال او د بدن دار صدا الله او کا ګټ او تاوان قربانی او خوشحالی د الله په نوم کا. امتیازات د صورت، امتیازات د صورت. صورت کی یو کثرت د دلائل ده. دویم جواب د شبهات د مشرکینو، ګڼ اعتراضونه دا غي راوړي دا غي جوابونه. درې ماده د قول او د قال ډیره ده. دای ووم سوي او تبم سوای. تقریبا درش اعتراضات دي او درش په تزلا قل له درش په تزلا قل له اشاره ده چې کار د نبوت کای نو ټول عمر به در باندې اعتراضات دي او جوابونه وکای لګیا وای. دغه دیرش کاله زمانه د نبوت وا او درش په تکاله د نبی علی السلام ټول عمرو چې کار د نبوت کوي ټول عمر باندې دې سره کاری. عقبات ستا شپږ امتحانات دې صورت کې بیانېږي. د ابراهیم علی السلام مناظره د قام سره اجمالاً د ولس او انبیاء او دستخط تفصیل صراط مستقیم وان هذا صراط مستقیما. نبی علیہ السلام د خلینا اعلانات په اخره کې شاه خلاصه د سورۃ وا رد د هر قسمه شرک او د مشرکانو. نورم ګڼ امتیازات شتا. دا غاهم خبري چې د صورت په ابتدا کې استادان او مشایخ ذکر کوي ربط د ما سبق سره داوود صورت تقسیم او خلاصه د صورت او امتیازات د صورت واخر.